علیکم. د اتوار په ورځ د پاکستان او د انګلند فاینل میچ دی. د هغه موقع ده چې دا الله تعالی پاکستان ته 30 کال مخکې د عمران خان په قیادت کې او بیا د یونس خان په قیادت کې پاکستان ته الله تعالی دا تحفې ورکړې وې. کو موږ د 1992 ورلډ کپ او د 2022 ورلډ کپ لږ کمپیر کړو نو بالکل هغه مقام دی چې کوم د 1992 مقام و. د پاکستان ټیم په اولني میچونو کې ډېر زیات کمزور و، په روان میچونو کې په 1992 کې هغه پوزیشن په 2022 کې هم دی. هغه ګراونډونه چې په کم کې په 1992 کې موږ میچونه کړي په هغه ګراونډونو باندې دا میچونه هم سٹارټ دي. چې کوم فاینل میچ په 1992 کې په کوم ګراوند باندې شو دا فاینل به هم په هغه ګراوند کې کیږي. تر کوم ټیم نه موږ سیمی فاینل ګټلو دا هغه ټیم نه اوس هم موږ سیمی فاینل وګټو. چې کوم ټیم سره زموږ فاینل شو اوس هم د هغه ټیم سره زموږ فاینل دی. چې په کوم ملک کې د 1992 ورلډ کپ شو اوس هم دا ټورنمنت په هغه ملک کې روان دی په استرالیا کې. نو دا ولې کمپیریزن د 1992 او د 2022 د ورلډ کپ او ان شاء الله تعالی امید دربره چې دا ورلډ کپ په پاکستان ګټي او د پاکستان نوم په دنیا کې روښانه کیږي او د خوشحالۍ د کومه خوشحالي ده دا به د ملک راوړل کیږي. یقینا چې دا به ډېره غټه خوشحالي په دې وجه باندې همي چې په دې علاقو کې بدامني ده، خوشحالي نه نشته دی، یو بل خلاف الزامات دي، دا سیستم زموږ د لسو کالونو را روان دی. دلته د خوشحالۍ خبر نه دی راغلی. نو ان شاء الله امید دربره چې دا خوشحالي به موږ ته راشي. اوس ګورئ لږ دا کرکټ او سیاست په دې کې لږ فرق وکړئ. ګوره په ملک کې ځینې داسې ادارې دي، ځینې داسې ډپارټمنټ دي، ځینې داسې محکمې چې هغه د سیاست نه اخوایي. اوس واحد په پاکستان کې کرکټ ټیم پاتې شوی دی چې دا صرف زموږ هیروز دي، دا زموږ اتلان دي، دا د پاکستان کلاړین دي، دا د 22 کروڑ عوامو سټار دي. دې ټولو ته موږ د قدر او عزت په نگاه باندې ګورو. کو دې میچ ګټي کو میچ بیلی دا کرکټ ګټل او بیلل دا د گیم حصہ ده. خو موږ څه وکړو دلته چې هغه کلاړین چې کوم زموږ اتلان دي هغه هم موږ په سیاست کې راومنډو یو بل سره. په هغو باندې هم موږ سیاست شروع کړو، په هغو باندې هم موږ الزامات دا شروع کړو. کله و دې سره تعلق دی، د دې پارټۍ سره تعلق دی. ګوره د خدای ظالمانو یو محکمه خو داسې پرېږدوئ که نه چې هغه د سیاست نه پاکه پرېږدوئ. ولې تاسو د کرکټ سره د خلکو نفرت پیدا کوئ؟ کرکټ خو داسې یو ټیم دی چې دا د مسلم لیگ هم دی، دا د پی ټي آی هم دی، دا د جماعت علما هم دی، دا د نیشنل پارټۍ هم دی. خو که تاسو چېرته د اعتراضات او د الزامات ډېر کړو نو بیا به ظاهرېږي دا چې یو ګوند یوه پارټي به د هغه مخالفت کوي، خو هغه په ظاهره ونه کړي نو په زړه کې به بیا مخالفت کوي. ولې تاسو داسې پوزیشن جوړوئ او دا ملک ولې دې حالات ته بیوئ؟ ګوره کرکټ دا یو انټرنیشنل گیم دی. په دې کې پاکستان دې مقام ته ورسېد. موږ ټولو له خوشحالي مناول پکار دي. دا خوشحالي بهر خلکو ته مناو کوي. تاسو په خپل منځ کې په یو بل باندې اعتراضات، یو بل له هغه نومونه ورکول، چاله د جماعت اسلامي نوم ورکول، چاله د مسلم لیگ نوم ورکول، چاله نواز نوم ورکول، چاله عمران خان نوم ورکول. ولې دا ملک تقسیموئ؟ ولې دا د کرکټ ټیم تقسیموئ؟ ولې په دې کې سیاسي مداخلت پیدا کوئ؟ لږ خو سوچ وکړئ که نه. ستاسو د یو پوسټ نه، ستاسو د یوې رویې نه، ستاسو د یو کمنټس نه ستاسو د عوامو په منځ کې هغه اعتماد ختمیږي، هغه بروسه ختمیږي. هغوی بیا دا سوچ لري چې دا زما اګینسټ دي. هغوی دا بیا وایي چې پاکستان دې ونه ګټي ښه ده، ځکه چې هغه ستا د پوسټونو نه، ستا د اعمال نه، ستا د کردار نه کېږي او ته د دې نه خبر نه یې. که ته خبر وې نو تا بیا دا نه کولې، تا بیا اختلافات نه جوړولې. چند داسې محکمې پاتې دي چې په دې باندې د خلکو اتفاق دی، ټول عوام هغه ته په خوشحالۍ باندې کینی. دا مه بدناموئ. دا نور خو مسې ذلیله کړل، تباه او برباد یې کړل، صرف ستاسو د وجې تباه شولې. دا کرکټ خو لږ پرېږدوئ که نه، لږ ازاد یې پرېږدوئ. د کرکټ په حیثیت ته وګورئ، د سیاسي پارټۍ په حیثیت ته مه ګورئ.